السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज के खुतबे के लिए भी मैं पेशगोई خیال را لراغو چې په عمومي طور مونږه عمده پیشنګوي بیانو د هغې وضاحت کوو مختصرا د هغو کارونو ذکر کوو چې کوم حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ کړي دي خدای پاک چې اوی لکم علم ذهانت او فراست عطا کړی وو د هغې ګڼ شمېر اړخونه دي خلافت نه مخکې هم چې د هغوی کم تحریرونه او تقریرونه دي هغه د علم او د معرفت نه ډک دي د هغوی کتابونه تقریرونه مضمونونه د انوار العلوم په نامه مختلفو جلدونو کې چاپ شوي دي 30 جلده تر اوسه چاپ دي چې پکې د هر جلد صفحې د 600 نه زیاتې دي دا به انشاءالله نور هم چاپ کیږي دا کار لا مکمل نه دی همدغه رنګ د هغوی د جمعې خطبې هم بلا ډېرې دي دا هم په 24 جلدونو کې چاپ شوي دي او د دې هر جلد او د دې هم هر جلد د 600 نه زیاتې صفحې لري دا چاپ خطبې 1902 پورې دي او ان شاء الله لکه څنګه چې ما وویل چې دا بل نور هم چاپ کیږي فضل عمر فاونډیشن د هغوی کار خطبې او تقریرونه راغونډولو او خورولو لپاره جوړ شوی وو دا فاونډیشن دا تقریرونه او تحریرونه نورو ژبو ته هم اړی لګیا دی او ځینې کتابونه خو انشاءالله انګریزي کې به ډېر زر مهیا شي یو څو موجود هم دي او داسې به بیا په نورو ژبو کې هم دا کتابونه ترجمه شي ځینې په عربی کې هم ترجمه شوي او چاپ شوي دي زما خیال دی چې اردو نه پس ټول نه زیات کار هم په عربی کې شوی دی مختلفو ملکونو کې زموږ د جامعاتو طلبا هم د دوی ترجمه کوي لګیا دي د شاهد ډیګري ترلاسه کولو دپاره چې دوی کومه مقاله لیکي نو هغې دپاره هم دوی له دا کتابونه ترجمه دپاره ورکړی کېږي ورکړی شوي دي نو بهرحال یوه خزانه ده چې حضرت خلیفة المسیح ثاني په خپل ژوند او د خپل خلافت 250 کالو کې جومات له ورکړې ده خو د دې اشاعت د یو څو زرو په شمېر کې کېږي او کم احباب یې چې په بیه اخلي دا کتابونه هغوی هم خدای خبر که په تفصیل هغوی هم خدای خبر که په تفصیل دا لوستی شي بیا په نوموباینو او په نوي نسل کې لکونو خلک داسې دي چې اردو نشي لوستی او
دا کتابونه د هغوی په ژبو کې ملاوېدی هم نشي او لکه څنګه چې ما وویل چې जो मुहैया है که ملاوېږي هم نو په ډېر لږ شمېر کې बहुत نو थोड़ी د نوموباینو د نوي نسل اکثریت د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د تحریر او د تقریر انداز نه خبر نه دی आपके او نه د هغوی د علم او د معرفت څخه اندازه دوی لري पता ही नहीं بلکې زما د عمر کم خلک چې پیدایشي احمدیان دي یا کمان یو څو کله مشران هم دي هغوی هم د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د خطیبانه انداز او د تقریرونو څخه اندازه نشي کولی उनको भी आपके अंदाज़े खतीबाना और د هغوی د علم د وسعت او د خدای پاک له طرفه د هغوی باره کې د ظاهري او د باطني علوم نه د پر کېدو کومه پیشنګویي وه अगर हम د هغې اندازه موږ عمله کولی شو چې دا ने पढ़ें مجموعې او خزانې ولولو हम आपकी او इल्मी لکه څنګه چې ما وویل چې داسې به په خپل علم کې به هم بیا موږ اضافه کولی شو से पूर किए जाने का जो पेशगोई थी उसका د آډیو د ویډیو داسې سہولتونه هغه زمانه کې نه وو और अपने इल्म में भी د هغوی د خلافت آخري یو څو کالو کې چې یو دو تقریرونه کم ریکارډ شده موجود دي कि उस जमाने में दावी ऐसी सहूलत नहीं थी ریکارډینګ लूप په थी आखिरी सालों में आपके दौरे खिलाफत के د هغوی ریکارډینګ په لوپ شوی وو د دې ریکارډینګ معیار هم د وخت تېرېدو سره اوس دومره ښه نه دی پاتې اواز پکې هغه شان نه دی काफी हद तक उसकी او د आवाज में حضرت مسلم موعود چې کوم انداز وو د ریکارډینګ د इतनी अच्छी नहीं रही هغې आपका اصل شان او شوکت نه لري بهرحال موږ شکر کوو چې د هغوی د تقریرونو शान और शौकत नहीं रखती उसकी د او د خطبو ریکارډ تر ډیره حده موجود دی का तकारीर का تر ډیره حده ما ځکه وویل چې په هغه زمانه کې به د لیکلو کار زودنویسانو کولو او په ځینو ځایونو کې دا احساس کیږي چې زودنویسانو به چې لیکل نو कि उस जमाने में مکمله خبره نه ده نوټ شوې یا د تقریرونو एहसास होता د خطبو مکمله فکرې نه دي لیکلې شوې लिखते थे तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर یا بعض خبرې تنه پاتې شوې دي तकारीर और तहरीरात بهرحال मुकम्मल फिक्र नहीं लिखे गए نن په ځای د دې چې د बातें लिखने से रह गई هغه پیشنګوی په باره کې څه ووایم ما سوچ وکړو چې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ یو خطبه څومره چې کېدی شي د وخت رعایت سره د هغوی په الفاظ کې بیان کړم कि आपका एक खुतबा जितना ज्यादा आपके کومه خطبه چې ما خوښه کړې ده में دا د دعا د طریقې او په خدای پاک باندې د یقین په مضمون مشتمله ده खुतबा मैंने चुना है یعنی دا یقین چې هغه د ټولو قدرتونو مالک دی او هغه چې څه غواړي هغه کیږي ये यकीन कि वही دا مضمون ما ځکه هم خوښ کړی دی چې که نن سبا مونږه خارق عادت نتیجې کتل غواړو نو د دې مضمون صحیح ادراک او په دې د عمل ضرورت دی अगर हम खारिक नतीजे देखना चाहते हैं دا خطبه د 10 اپریل کال 1900 कि सही 22 इदराक और इस पर अमल की जरूरत है ये खुतबा حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي फिर आपने इस तरह फरमाया ما ډېر په تواتر د احبابو پام د دعاګانو طرف ته ګرځولې دي दुआओं की तरफ तवज्जो او दिलाई اوس د ملګرو کم خطونه راځي نو هغوی دا معلومیږي چې د جماعت یوه برخه د فتن د موجوده زمانې لپاره د دعا تحریک لري कि जमात के एक خو د یوې برخې دعا کافي نه ده मौजूदा जमाना फितन के लिए दुआ की तहरीक دلته به زه دا ووایم چې نن سبا هم मगर دا एक हिस्से की صورتحال दुआ دی काफी नहीं यहाँ मैं دعا له توجه ورکولو لپاره زما د بار بار وینا نه باوجود هم د خپلو حالتونو بدلولو لپاره چې کوم فکر پکار و هغه نشته दुआ की तरफ بهرحال حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ مخکې فرمایي जो तवज्जो چې होनी په کار चाहिए دا ده چې د ټولو سړو ښځو او د ماشومانو ذهنیت د دعا لپاره بدل شي कि जरूरत है कि मर्दों और औरतों او دا ذهنیت اله بدلیږي چې مخکې په دعا باندې یقین او ایمان پیدا شي और ये जहनियत کم تن چې بغیر د یقین نه دعا غواړي د هغه دعا خدای مخې ته قبولیت نه بیا مومي पहले दुआ पर دا کېدای شي چې ځینې وخت د داسې سړي دعا قبول شي जो शख्स خو د خو صرف د نمونې उसकी दुआ په تور او د لپاره چې د هغه په زړه کې یقین پیدا شي
خو د قانون په تور د هغه تن دعا قبليږي چې زړه کې یقین لري چې خدای د هغه اوري और उसके दिल में यकीन पैदा करने के लिए लेकिन कानून के तौर पर उस शख्स की قرآن کې خدای پاک فرمایلی دی چې اما یجیب المستر اذا دعا چې هغه څوک دی چې د مستر دعا اوري چنانچہ قرآن کریم او بیا فرمایي چې خدای اوري کہ اما یجیب المستر اذا دعا د مستر مطلب په عربی کې دا دی چې یو تن د څلور وړو طرف نه دکی وخوري او فرماتا ہے یو طرف ته روان شي نو هغه مستر دی مستر کے معنی عربی زبان میں یعنی هر طرف ته ورته اور ښکاري چاروں طرف سے خی اړخته چې ګوري نو ورته اور ښکاري ګس اړخته چې ګوري نو ورته اور ښکاري شاته چې ګوري نو ورته اور ښکاري لاندې چې ګوري نو ورته اور ښکاري بره چې ګوري نو ورته اور ښکاري صرف یو طرف د خدای وي چې باقي هر طرف ته ورته اور ښکاري خو صرف عمده یوزي کې ورته امن ښکاري پیچھے دیکھتا ہے تو اسے آگ نظر آتی ہے اپنے نیچے دیکھتا دینه ہے تاسو پوهیدئ شئ چې د اپنے اوپر دیکھتا ہے تو اسے آگ نظر آتی ہے چې د مستر په مضمون کې اس کے سامنے خدا تعالی ضروری دی د مستر صرف دا مطلب نه دی چې یو انسان د پزړه کې یره لري ځکه چې ځینې وخت انسان د ویرې نه بس یو طرف ته منډه کړي بغیر د دې یقین چې کوم طرف ته هغه روان دی هلته به ورته امن حاصل شي او که نه بلکې ځینې خلک خو د ویرې نه هم هماغه طرف ته لاړ شي کوم طرف ته چې خطره موجوده وي او هغې نه بیا هغوی بچ کېدی نه شي پس په زړه کې محض د اضطراب پیدا کېدل په اضطرار دلالت نه کوي په اضطرار هماغه حالت دلالت کوي چې کله انسان څلورو طرفونو کې یو طرف ته هم د پناه ځای بیا نه مومي او یو ځای کې ورته پناه ښکاري ګویا د اضطرار علامت صرف دا نه دی چې څلورو طرف ته د انسان ته اور ښکاري بلکې دا هم یو علامت دی چې یو ځای ورته داسې ښکاري چې چېرته امن دی او انسان ویلی شي چې هلته اور نشته نو هغه دعا د خدای په حضور قبولیت ومومي کومه چې انسان کوي نو خدای پاک ته په داسې حال کې حاضر شوی وي هغه یقین لري چې خدای نه بغیر ما دپاره د پناه بل یو ځای هم نشته همدغه د مستر حالت دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دې الفاظ کې بیان کړی دی چې لا ملجا و من جا منک الا الیک چې خدایا ساده عذاب وساله طرف دراتون کې ابتلاونو نه د پناه یو ځای هم نشته سوای د دې نه چې زه له هر اړخ نه مایوسه شم او په پټو سترګو ستا طرف ته راشم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک کہ اے خدا لا ملجا نو د لا ملجا ولا منجا چې کوم حالت دی دا د اضطرار حالت دی او چې خدای پاک په قرآن کې وایي چې اما یجیب المستر اذا دعا یعنی چې وایي چې د مستر دعا څوک اوري نو مستر نه مطلب همدا داسې تن دعا ده چې د خدای پاک نه بغیر څوک ملجا او ماوا نه ګڼي اور جب خدا نے قرآن میں کہا کہ اما یجیب او د هغه نه بغیر څوک خپل ملجا او منجا نه مني په دې آیت کې حقیقتاً د اضطرار عمدے کیفیت طرف ته اشاره شوې ده تو مستر کے معنی یہی ہوئے کہ ایسے شخص کی دعا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ملجا و ماوا نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کے د مستر په مطلب دا علمي رڼا چولو او د دې کہ اما یجیب آیت د وضاحت نه بس لکه څنګه چې د هغوی د تقریر اسلوب وو د مستر مختلفو ضرورتونو د حالتونو په ذکر کې مثالونه او واقعیت وړاندې کړي دي د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ هر تقریر به د واقعیاتو د مثالونو نه ډک وو هغوی فرمایي چې اضطرار په دنیا کې د ډېرو قسمونو وي ځکه دلته د المستر لفظ راغلی دی چې مطلب یې د ټولو قسمونو مستر دی ځینې خلک په دنیا کې داسې وي چې اضطرار لري او حقیقتا هم خدای پاک د هر مستر علاج دی خو ځینې خلک د هغه د انعام ماتحت د خپل د اضطرار د حالت د بدلولو قوت لري مثلا یو غریب سړی دی د هغه جامې چوشلیږي نو هغه ته نه ښکاري چې نوې جامې به هغه له کومه ځایه جوړوي
خو दुनिया में ऐसे होते हैं نو یو مالدار سړی چې ځینې وخت یو هندو وي سیک وي پارسي وي د خدای منکر وي چې څوک وي मगर उसके هغه ورله नजरिए جوړیږي इनाम के मतहत فرمایي چې زموږ د یقین مطابق خو उनके इज़्तिरार को बदलने की ताकत रखता है دلته ما ځینې خبرې مختصرې نه ځکه چې اوږده خطبه وده نو فرمایي چې زموږ د یقین مطابق خو خدای एक आदमी जो बाज़ दफ़ा دا هغه مالدار سړي په زړه کې دا تحریک پیدا کو چې هغه له دې غریب له دې جامې جوړې کړي कोई भी हो خو چې څوک کامل الایمان نه وي هغه دا ګڼي چې زما د اصرار په حالت کې هغه پلاني سړي زما जहाँ मैं هغه پلاني سړي زما مدد وکړه هغه زما په کار شو بیا هغه سړي کې یو داسې رنځ نه ناروغه شي چې خوراک څښاک بې آرام شي खुदा اوبه هم نه هضمېږي د جسم ټول صحت خراب شي ګرځېدو نه هم پاتې شي نو په داسې حال کې هغه مالدار سړی د هغه مدد نشي کولی بلکې یو ډاکټر چې ښه لایق او رحمدل وي هغه چې دا سړی په داسې حال وګوري نو ورته ووایي چې बना कर दिया था ته په علاج د خرج توان نه لري زه به تعالی مفت دوايي درکم نو आराम हो जाता है په तक उसे हजम नहीं د استرار په دې حال کې هغه مالدار نه بلکې دا ډاکټر دغه په کار شي بیا کله داسې هم وي چې په هغه چېرته مقدمه جوړه شي او هغه بې قصوره وي डॉक्टर हो او دشمنه زورور وي او په څه وجه ته خفه شي او په یو مقدمې کې عدالت ته ورسوي देखता है तो कहता है कि तुम्हें اوس دا سړی په خپله د وکیل نیولو توفیق نه لري او په خپله د مقدمې د جواب قابلیت هم پکې نشته نو حیران وي नवाया कि چې څه وکړم की हालत में اخر ورته یو رحمدل وکیل ملاو شي چې ورته وایي چې زه به بغیر د فیس نسته फिर कभी ऐसा होता وکالت کوم है कि उस पर कोई मुकदमा बन जाता نو په دې موقع है बेगुनाह होता है بل څوک دغه په کار نه شو بلکې هغه وکیل और वो किसी वजह صرف से په کار नाराज شو होकर उसे किसी मुकदमे में माखूज करा के بیا یو مثال ورکوي او همدغه رنګ د یو ذمہدار مثال هم ورکړی دی بیا مخکې فرمایي چې आखिर कोई रहमदिल वकील उसे मिल چې د یو انسان مختلف اضطراري حالتونو کې مختلف خلک دغه په کار دی شي خو خدای پاک فرمایي چې اما یجیب المضطر اذا دعا वकील उसके काम आया مطلق مستر چې هیڅ شرط ورسره نشته چې د کم قسم دی وي इसी तरह که اوږې دی که تږې دی که بربند لغړ دی که رنځور دی که بارې په اوږه کړی دی او روان دی یعنې که د मुख्तलिफ लोग چې د کم قسم استرار هم لري د هغه ټول ضرورتونه پوره کوونکی ذات هم د الله دی इज़ा दआ بیا فرمایي मुतलक मुस्तक़िल لږې سمه پرېښوده چې د هر قسمه مسترینو ضرورتونه پوره کوونکی هم خدای پاک دی नंगा हो प्यासा हो د انسان د استرار زرګونو حالتونه وي په دې ټولو حالتونو کې किसी किस्म का خو یو باچا هم د چا په کار دی نشي فرض وکړي چې یو تن سخت بیمار دی نو د یو باچا خزانه هم دغه په کار دی نشي د باچا فوجونه دغه په کار دی نشي د باچا قرب دغه په کار دی نشي هم خدای دغه په کار دی چې ټولو رنځونو د لری کولو طاقت لري की ज़रूरतें पूरी करने वाली खुदा की ही ذات होती है इंसान के इस्तिरार او که یو تن چې د ځنګل نه تیریږي او یو زمری یا किसी काम لیوه په حملو کی نو کاغه د باچا څومره هم نیازبین وي खजाना उसका او که د باچا زوی هم وي نو باچا په داسې حال کې د هغه سره امداد کولی شي बादशाह कुर्ब उसके काम नहीं आ सकता نو فرمایي چې ځنګل کې چې یو تن یوازې روان دی او ځنګلي ځناور په حملو کې نو هلته هم صرف د خدای ذات دغه په کار دی شي जंगल में یو انسان هم نشي په کار دی जिस पर भेड़िया या शेर अचानक نو تر څو چې په انسان کې دا یقین پیدا نشي چې د هر قسم استراب په حال کې خدای مدد کوي نو تر هغه وخت هغه مستر نشي بلل کېدی دا د هغه زمانه خبره ده چې هندوستان او پاکستان یو ځای و د پرنګیانو حکومت وو चीता या भेड़िया نو دا هغه زمانه یو مثال ورکړ دی فرمایي چې د پرنګیانو د حکومت لاندې هندوستان کې ډېر بزدل قومونه موجود तो دي जब तक इंसान के अंदर ये यकीन पैदा ना خو हो कि हर پیرنګیانو किस्म के داونه इस्तिरार چې هغوی د بادران अल्लाह کې ताला ही काम आता है صرف دومره وویل چې دوی فوج کې ممبرتي کوي नहीं कहला सकता یعنی په ځای د دې چې هغوی له ترقي ورکړې وي هغوی د بزدلۍ اومبا کنده کې وساتل چې کومې کې هغوی له مخکې نه پرېوتې ये پراته जमाने وو की बात है जब خو دا د خدای ذات ته وګورئ چې برطانیہ की हुकूमत هغه سره چې تعلق لري نو ډېر بزدلان لوی لوی بادران شي او لوی لوی غیر منظم قامونه منظم شي में हैं मगर अंग्रेज فرمایي چې خدای پاک کوم قانونو له ترقی ورکړي هغوی کې یو بدلون راولي
कि वो उनकी तरक्की का داوی زړونه بدل کی داوی کمزوري او में गिराए रखा जिसमें वो पहले गिरे हुए थे داوی کمزوري او بزدلی ختم شي او هغه کې داسې طاقت او قوت راشي چې دنیا ورته حیرانه बड़े وي बड़े बुज़दिल बहादुर बन जाते हैं یا د مسلمانانو مثال ورکړي چې مسلمانانو ته وګوري मुनज़्ज़म हो जाते हैं عرب یو داسې ځای و چې د माया के खुदा هغه ځي خلکو به د یو بچای یا د یو نظام لاندې راتلل نه خوښول बदल जाते हैं د قبیلو مشرانو به د عوامو په مشوره کار کولو او هره قبیله به په خپل ځای آزاده منل کېده हैरान रह जाती है خو د هغوی به دومره حیثیت هم نه و لکه څنګه چې نن سبا د وړو وړو ریاستونه وي अरब एक ऐसा یوه قبیله به په 0 تنو مشتمله وه بله په 2 یا 3 زرو और د مکې آبادي هغه ورځو کې صرف لس 15,000 وه او बल्कि कबाइल ګڼې قبیلې وې پکې आवाम से मशवरा هیڅ نظام هغوی نه لرلو نه ورسره خزانه وه نه ورسره سپایان وو समझा जाता था نه داسې څه محکمه وه چې ورلاندې باقاعده فوجونه ساتلی کېدی شو कोई कबीला یا سپایان برتي کېدی شو 2000 افراد पर मुश्तमिल یعنی هغه یو داسې قوم و چې بیخي هیڅ لاره نه لرله थी भी उस वक्त सिर्फ 10 یوه صحیح طریقه یا نظام هغوی نه لرلو फिर उनमें कोई निजाम न په داسې حال کې خدای پاک هغوی کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم था مبعوث کو बाकायदा फौजें خو ډېرو لږو کسانو په هغوی ایمان وروړو د محققینو مطابق ټول مکی ژوند کې چې کم خلک مسلمان شوي وو د هغوی شمېر صرف 100 ته جوخت وو निजाम सही نو د یو څو کسانو په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایمان وروړی وو د مکې خلک دنیاوي لحاظ سره په خپل ډېر حقیر وو लोग आप पर ईमान लाए او هیڅ طاقت او قوت یې نه لرلو یعنی اسه خو جنګیالي وو د خپلو قبیلو روبې لرلو خو په دنیاوي لحاظ ورسره هیڅ طاقت نه وو غرض ये थोड़े से आदमी रसूल بیا په هغو کمزورو خلکو کې هم هغه خلک مسلمان شوي وو چې د مکې والا په نظر کې کمزوري وو خو بیا خدای پاک د هغوی په زړونو کې څومره بهادري پیدا کا او د रख रखाव रखने वाले थे بې نظامۍ په ځای څنګه د اعلی درجې تنظیم هلته ښکارېدل شروع شو ऐसे लोग इस्लाम में दाखिल हुए چې د مکې عمده خلک دا عربیانو چې د چا خبره چې نه منله یعنی اطاعت چې د دنیا د مهذب قانونو شعار ګڼل کېږي هغوی دپاره دا د ذلت خبره وه तंजीम का नजर आने بیا د زړې زمانې د عربو یوه کیسه مشهوره ده د هغې مثال बशिंदे حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه ورکړی دی فرمایي गवारा नहीं किया करते थे ګوري د عربي ادب په کتابونو کې لیکلي دي چې په عربو کې یو بادشاه د امر بن هند په نامه تیر شوی دی هغه په یوې علاقې چې شام او د عراق طرف ته خپل حکومت جوړ کړی و او د عربو په لحاظ دومره شوکت پیدا کړی و چې د هغه دا ګمان شو چې ګینه ټول عرب دا خبره مني अरब में एक बादशाह یو ورځ هغه خپل درباریانو ته پوښتنه وکړه چې په عربو کې څوک داسې هم شته چې زما خبره منلو نه به انکار وکړي हासिल कर ली هغوی ورته وویل چې یو تن عمرو بن کلثوم دی چې د خپلې قبیلې سردار دی او زموږ دا خیال دی बात कर چې क्या अरब में कोई ऐसा शख्स هغه به ستاسو اطاعت ونه کړي باچا ورته وویل چې ډېره ښه ده د دې خبرې تصدیق دپاره به زه هغه راوغواړم نو بادشاه عمرو بن کلثوم له دعوت ورکړو خط یې ورته ولیکلو چې ته دلته راشه تا سره ملاوېدو ته مې زړه کېږي نو لکه څنګه چې د عربو دستور و هغه سره د خپلې قبیلې د یو څو خلکو راغو او هغه وخت باچا چېرته خیمو کې ایسار و نو هغه هم هلته راغو خپلې خیمې ولګولې بادشاه هغه ته دا هم لیکلي و چې خپله مور او نور خپلوان دې هم ځان سره راوله نو د دې مطابق هغه خپله مور هم راوستې وه باچا خپلې مور ته ویلي و چې کله ته څه کار کوې نو په چلول کې د عمرو بن کلثوم مور نه هم څه کار واخله چې معلومه شي چې د دوی خلکو څه حالت دی نو کله چې هغوی روټۍ ته کېناستو نو د عرب د دستور مطابق خو هغوی باچایان وو خو د باچا مور په خپله د هغوی مخې ته روټۍ ایښودل شروع کړه یعنې د باچا مور عملاً د عمرو بن کلثوم او د هغه د نورو خپلوانو کار کولو نو په دې کې د عمرو بن کلثوم مور هم که څه مدد کړی وی نو په دې به د هغې څه بېزتي نه کېده ځکه چې د باچا مور هم په خپله لګیا وه خو واقع وګورئ چې څه وشو د روټۍ ورکولو په وخت یو تال و چې لږ خواته پروت و د باچا مور د عمرو بن کلثوم ورته وویل چې بیبي دا تال لږ دې خوا که یعنې د هغې دا جرأت هم نه و چې دې نه زیات کار د هغې نه واخلي
عمر بن کلثوم خو تاریخ کې لیکلي دي چې څنګه د عمرو بن هند مور د عمرو بن کلثوم مور ته دا وویل نو د عمرو بن کلثوم مور ودرېده او چغه یې کړه چې ابن کلثومه ستا د مور بېزتي وشوه. عمرو بن کلثوم هغه وخت روټۍ خوړه او توره یو طرف ته ځوړنده کړې وه، خو څنګه چې د مور اواز واورېده نو مور نه دا تپوس نه وکړو چې ستاسو بېزتي شوې ده، خو بس ودرېدو او اخوا دېخوا یې وکتل چې توره چېرته ده، بیا هم د باچا توره راواخیسته او هغه یې پې ووجلو او د خیمې نه بهر ووتو او خپلې قبیلې والا ته یې وویل چې د باچا ټول سامان ولوټئ. قبیلے کے سردار کی والدہ سے یہ بات کہی، نو عربو به د چا اطاعت نه برداشت کولو. ماں کھڑی ہو گئی. خو بیا هم په هغوی کې موږ ګورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خدای پاک څنګه د هغوی زړونه بدل کړ. هغوی کې یو ډېر هوښیار تعلیم یافته او د خپل قوم یو عزتدار فرد حضرت عبدالله بن مسعود یو ځل را روانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې واز فرمایلو او ما आवाज اوریدله، هغوی جومات ته روانو. الته جومات کې په سوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته وویل چې کینئ. حضرت عبدالله بن مسعود په لارې کې وو، خو دوی هم دا واورېده نو سمدستي کېناستل او د ماشومانو په شان په ناسته ناسته جومات ته روان شو. یو ملګری د هغوی د خوا نه تېرېدو نو هغوی ورته وویل چې دا تاسو څه ځان پورې خلک خندوئ، په ناسته ناسته څه له روان یې، سم ولې نه ګرځئ؟ هغوی ورته وویل چې اصل خبره دا ده چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز واورېدو چې کښېنئ. ما زړه کې سوچ وکړو چې خدای خبر که هلته رسم نو مړ به یم که ژوندی، نو هسې نه چې خاتمه مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نافرمانۍ کې ونه شي. نو ځکه زه همدلته کېناستم او په ناسته ناسته روان شوم. اوس لږه مقابله وکړئ د دې واقعې د عمرو بن کلثوم واقعې سره چې د باچا په دعوت تللی و او د هغه مور د باچا مور او د هغې مور ته د باچا مور څه ډېر لوی کار نه ویلی، بلکې هماغه یې ورته ویلي چې کوم یې پخپله هم کول او د خپل د زوی نه د کمې درجې خلکو دپاره یې دا کار کولو او د کم کار چې د هغې ښځې ته ویلي وو هغه څه لوی کار نه و، بلکې ډېر معمولي کار و. خو هغه یې پکې شور جوړ کړو چې زما بېزتي وشوه. خو د هغه ډلې یو سړی چې په کوڅه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز واورېدو نو کېناستو او داسې یو کار یې وکړو چې په عام طور دنیا کې ورته سپک کتلی کېږي. بیا لیکي چې تاسو به یقینا هغه لیونی ګڼئ، خو د صحابه هم دا حالت و چې هغوی ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې ورک کړی و، ځکه چې هغوی ته معلومه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت د خدای اطاعت دی. کوئی بہت بڑا کام بھی نہیں جو کچھ کر رہی تھی اس میں بھی ایک نہایت معمولی اور چھوٹا سا کام. بیا مخکې لیکي حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ چې د مدینې خلک د جنگ په کار ډېر حقیر او ادنا ګڼل کېده، لکه څنګه چې زموږ وطن کې هم ځینې قومونه د جنگ اهل نه ګڼل کېږي. د مدینې خلک بېشکه چې مالدار وو او ښه زمینداران وو، خو لکه څنګه چې زموږ وطن کې ځینې قومونه د ځینې کسبونو په وجه بې عزته او ذلیل ګڼل کېږي، نو داسې به هغوی هم ذلیل ګڼل کېده، ځکه چې هغوی به کرونده کوله او عربیان کرونده نه خوښوي. هغوی فخر په دې کولو چې موږ سره دومره آسونه دي، دومره اوښان دي او داسې ډاکې اچوو، داسې حملې کوو. خو د مدینې خلک کلي کې اوسېده او یعنی کلیوالا او کرونده به کوله، هغوی نه ډاکې اچولې نه ورسره اوښان او آسونه ډېر وو، ځکه چې که دا یې ساتل نو په دوی به خوراک یې بیا له کمه کولو. نو په دې وجه د نور عربو په نظر کې هغوی نسبتاً ادنا ګڼل کېده. عربو به د هغوی باره کې ویل چې دوی خو سبزیانې ترکاریانې کرلو والا خلک دي
نو دې کې څه شک نشته چې څوک د اسودګۍ مخته شي लोग इस बात को नाज करते یعنی باغونه جوړ کی کروندې کې مشغول شي او مال دولت جمع کوي نو هغوی به جنگ के मारते हैं نشي کولی हमले करते हैं मगर मदीने के लोग एक गांव में बसते هغوی خو د مودو راځي همدا کار کولو نو ځکه د جنگ اهل نه ګڼل کېده بیا فرمایي چې د عربو په نظر کې د مدینې خلک کمزوري وو او د حقارت نه به د هغوی باره کې دا ویل کېده چې دا خو کرونده کوونکي خلک دي अरब के लोग तो خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې دوی تعلق پیدا کو نو څومره عظیم الشان فرق بیا دوی کې پیدا شو چې هغه سبزیانې ترکاریانې کرل ولا خلک د دنیا بهترینه سپایان جوړ شو د بدر په موقع د مکې لوی لوی سرداران جمع وو او خیال دا و چې نن به مسلمانان ختم کی ځکه چې دا وی یو زر سپایان چې د شلو جنگونو تجربه لرله او د شپې ورځې مشغولتیا جنگونه او توره چلول وو د مسلمانانو مقابله ته ولاړ وو او د مسلمانانو شمیر صرف 314 وو कमजोर समझे जाते ځینې تاریخونو کې لیکلي دي چې بعض مسلمانانو سره تورې هم نه وي او هغوی ځان سره لښتې راخیستې وي कि रसूल करीम داسې د بې سر و سامانۍ په حال کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روان شو نو د انصارو 2 لکان په ضد وو چې هغوی به هم ورسره ځي दुनिया के बेहतरीन सिपाही آخر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغوی له د راتلو اجازت ورکړو और वो ख्याल करते حضرت عبدالرحمن بن عوف چې ډېر بهادر او تجربه کار سپاهی وو هغوی فرمایي چې هغه ورځ چې زمونږ चुका था زړونو کې کمې ولولې وي هغوی نه یو انسان هم نشي خبرېدی और दुश्मनों पर तलवार चलाना था مونږ ته معلومه و چې نن مونږ ته خدای پاک د جنگ اجازت راکړې دی او مونږ به د مکې خلکو نه د هغو ظلمونو بدل واخلو چې کوم هغوی په مونږ کړي وو هغوی فرمایي چې ऐसी ښه سپاهي ښه جنګ ومله کولی شي چې د هغه ښي او ګس طرف مضبوط وي یعنې دواړو طرفونو ته ښه جنګیالي موجود وي چې که هغه حمله وکړي او د دشمن صفونو کې دننه ورننوځي نو هغه دواړه جنګیالي به د شا نه د هغه حفاظت کوي او دشمنانو نه به بچ وساتي कोई शख्स नहीं जान सकता نو ځکه بهادر سپایان همیشه منځ کې ودرېدل کېږي हमें लड़ने की इजाजत दे दी है چې د هغوی ښي او ګس طرف ته د حفاظت خاص انتظام وي मगर कहते हैं او چې کله هغوی د دشمنانو صفونو وڅیري نو شانه د هغوی पहलू मजबूत हो حفاظت دپاره جنګیالي موجود وي मौजूद हों حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې तो वो दोनों ما هم د دې خیالان د خو د خو کته چې زما خي او ګس طرف ته څوک ولاړ دي نو وای چې څه ګورم چې د انصارو ماغه 2 لکان چې 14 کاله عمر وو زما خي او ګس لاسته ولاړ دي खड़े किए जाते हैं ता उनके یعنی یو خو د مدینه دي چې د جنگ فن نه ناشنا خلک دي او بل د عمر نه هم کم دي तो उनकी पीठ نو وای چې زړه مې کېناستو چې دی به زما د ړخونو سه حفاظت وکړي अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने نو نن چې زما په زړه کې کم جوش دی دا به په زړه کې پاتې شي او خپل صد به پوره نه کم तो मैंने देखा نو بهرحال خلاصه به بیانوم 4 साल की उम्र के وای چې په دې فکر کوم چې خیړخ نه अव्वल तो मदीने के रहने वाले हैं یو څنګه زما ملا کې راولګېده दिल बैठ गया ما شاته چوکتل چې غلط ماته سوال غواړي उन्होंने मेरी क्या हिफाजत करनी है तो आज मेरे दिल هغه خپل خلاص ما وخت جوخته کا ورته روشن ویل چې और मैं अपनी چې کاکا هغه ابو جهل پکې کم یو دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ازارول कहते हैं कि زما زړه کې چې نن هغه نه بدل واخلم मैंने ये ख्याल आ रहा था कि मेरे दिल में دی فرمایي چې مال هغه جواب نو ورکړي چې د بل طرف نوم یو څنګه زما ملا سره وجنګیدا او هغه بل له کوم رانه وروغند ته پوسو کو چې کاکا هغه ابو جهل پکې کم یو دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ازارول زما زړه کې چې نن هغه نه بدل واخلم दिल चाहता है इससे बदला लूं دی وی چې دا خیال مال نو راغلی چې ابو جهل چې سردار دی او د لشکر په منځ کې دی او خو دې خو ته نه ډېر تجربه کار جنگیالي ولاړ دی چې تر هغه ورسمو وې وجنم خو دې مشمول له دا خیال ورغو जो रसूल करीम بهرحال وای چې ما ورته په اشاره وخیلو चाहता है कि आज उससे बदला लूं دا غدوړو مشمول دا خواهش چې دا کار دی ویو کې نه د ابو جهل د وجلو نعمت دی وي ته ترلاسه شي सरदार حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ जंगजू خو پریشان وو खड़े होंगे خو پریشان وو خو هغوی خبر نه وو چې د इन बच्चों को ये ख्याल आ गया اچھا دوړو په زړونو کې बहरहाल ایمان इशारा किया هم یو جذبه پیدا کړې و
दोनों बच्चों की ख्वाहिश थी कि मैं इस नेमत को बजा लाऊं, यानी ये इनाम मुझे ही मिले कि मैं अबू जहल को یعنی یوه جذبه وه چې د دې دوړو په زړونو کې د ایمان د لاسه پیدا شوې وه. मगर इनको حضرت عبدالرحمن بن عوف وایي چې زه د هغوی په سوال او د هغوی په ایمان ډېر زیات حیران شوم. نو وایي چې د ګوتې په اشاره مې هغوی ته وښیل چې د هغوی خیال څومره ناممکنه دی، ځکه چې هغه یعنی ابو جهل د لښکر په منځ کې په سور دی، سر نه تر خپو ورسره وسله ده، عبدالرحمن بن عوف कहते हैं مخکې ته نه دوه جرنیلان لاس کې تورې نیولې ولاړ دي، پیره ورکوي لګیا دي. और मुझे उनके ईमान को देखकर बहुत ही هغه وخت ابو جهل مخې ته یو خوا اکرمه سره د بربنډې تورې ولاړ و او یو بل جرنیل هم ورسره و. اکرمه هم څه معمولي انسان نه و، بلکې د دنیا بهترینه جنګیالي ګڼلی شو، जो शख्स घोड़े पर د بهترینه جنګیالي ګڼل کېدو. او د मुसल्लह है هغې دواړو جنرالانو په لاسونو کې تورې وې वो अबू जहल او هغوی د ابو جهل مخې ته ولاړو، پیره یې ورکوله. नंगी तलवार लेकर पहरा दे रहा حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمایي چې ما د ګوتې په اشاره هغوی ته وښیل چې ابو جهل کم یو دی، او غرض مې دا و چې هغوی ته معلومه شي چې د هغوی خیال څومره ناممکنه دی. خو هغوی وایي چې زما لاس له لاندې نه و راغلی چې هغوی دواړو داسې حمله په هغه وکړه، یعنې په ابو جهل یې داسې حمله وکړه لکه څنګه چې یو باز په یوې مرغۍ جپټه وایي. او دې نه مخکې چې د کافرانو لښکر هوش بیا مونته وی، هغوی دواړو ابو جهل ژوبل کړو او راویې پرځولو. इनका ख्याल कैसा नाम دوی کې د یو لاس मेरी उंगली नीचे پریکړې شو، نو هغه خپل لاس د ځانه روشو کولو او لړۍ کو او مخکې روان شو. और पेशतर इसके कुफार के लश्कर को होश आए कि ये हो क्या गया है। هغه دواړو هلکانو ابو جهل راوپرځولو او داسې د بدر جنگ کافرانو د جرنیل نه بغیر کړی و. दोनों ने अबू जहल को जख्मी करके नीचे गिरा दिया और इस तरह فرمایي چې وګوري چې هغه کام چې دومره ذلیل ګڼل کېدو چې د هغې خلک کټو د دې اهل نه منل کېده چې جنګ کولی شي، په هغوی کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان وروړو په نتیجه کې دومره تغیر پیدا شو چې ابو جهل مړ کېدو نو په دې حسرت چې هغه د مدینې دوه هلکانو ووژلو. هغه ویل چې په مرګ خفه نه یم ځکه چې په جنګ کې مړی کېږي، خو افسوس راته دا دی چې د مدینې دوه هلکانو ووژلم. هغه خلک چې عربو اډو جنګیالي نه منل، मदीने के दो लड़कों ने मारा। کله چې هغوی په رسول الله ایمان وروړو نو خدای پاک چې د چا په قبضه کې ټول زړونه دي او څوک چې د کمزور له طاقت ورکولو قدرت لري، هغه هغوی نه داسې بادران او جري جوړ کړل چې کم کار او تجربه کار جرنیل ته ناممکنه ښکارېدو. خدای پاک هماغه کار د هغه کام د دوه ماشومانو په لاس وکړو. कमजोर को कवि बनाने की ताकत रखता है, उसने उनको ऐसा बहादुर और जरी बना दिया कि بیا عربو کې به دومره غیرت وو چې خپل هر څیز به دې غیرت نظارولو ته के हाथ से करवा दिया। هر څیز به लोगों के अंदर इस कदर गैरत हुआ करती थी هر څیز دې غیرت نظارولو ته به هغوی تیار وو. के लिए तैयार نو بیا وګوري چې خدای پاک د هغوی زړونه داسې بدل کړ چې د هغوی د زړونو نه د دروغو د غیرت احساس بیخي ختم شو. अपने बयान फरमाया او بیا هغه واقعه حضور بیان کړې ده چې یو سړی و چې लड़की से शादी करना یوې جینۍ سره واده کول غوښتل، د هغې جینۍ پلار له هغه لاړو ورته وویل چې جینۍ راته وښایه. هغه ورته وویل چې دا نشم کولی. هغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاړو او ورته وویل چې یا رسول الله زه یوې جینۍ سره واده کول غواړم، خو د هغې پلار ماته د هغې جینۍ شکل نه ښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې هغه غلطي کوي، هغه ته پکار ده چې تا ته د جینۍ شکل وښیي. هغه سړی د جینۍ پلار له بیا لاړو ورته وویل چې تا انکار کړی و چې جینۍ راته نه ښیي، خو ما دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو. هغوی فرمایي چې د نکاح په موقع جینۍ لیدل، جینۍ ته کتل جایزه دي. د جینۍ پلار ورته وویل چې جایزه به وي خو زه درته نه ښیم، ته بل چېرته رشته وکړه، یعنې خپل غیرت یې ښولو. جینۍ دننه ناسته وه، دا خبرې اورېدې. هغې چې څنګه دا واورېدل نو په څرګند مخ بار راووته او پلار ته ویل چې دا تاسو څه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې نکاح نه مخکې جایزه ده چې جینۍ دې ولیدی شي، نو تاسو دې نه څنګه انکار کوئ؟ بیا هغه زلمي ته وویل چې واله زه ستا مخامخ ولاړه یم، ما وګوره. उस नौजवान ने कहा هغه زلمي ورله جواب ورکړو چې ما ته د کتو حاجت نشته، زما همداسې جینۍ خوښه ده چې د خدای او د رسول داسې فرمانبرداره وي. अहले अरब के कुलूब को نو وګورئ چې څنګه د عربو زړونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهري तैयार कर دنیاوي عزتونه قربانولو دپاره تیار کړ. कोई बात न रही कि खुदा और उसके रसूल का क्या हुक्म।
तो कुलूब को दुनिया की कोई हुकूमत د هغوی د نظر وړاندې دین بغیر یو خبره هم اهمه پاتې نشوه چې د خدای او د هغه رسول حکم څه دی. د دنیا یو حکومت هم زړونه نشي بدلولی، زړونه هم خدای پاک بدلی. بزدلان بادران شي د خدای د حکم لاندې، بادران بزدلان شي د خدای د حکم لاندې، کنجوسان سخیان شي د خدای د حکم لاندې، او سخیان کنجوسان شي د خدای د حکم لاندې. جاهلان عالمان شي د خدای د حکم لاندې، او عالمان جاهلان شي د خدای د حکم لاندې. چې خدای پاک د یو قوم باره کې دا حکم ورکړي چې هغه ختم کړي، نو د هغه قوم عالمان جاهلان شي، بادران بزدلان شي، سخیان کنجوسان شي، او طاقتوران کمزوري شي. خو چې خدای پاک د یو قوم د ترقۍ فیصله وکړي، نو د هغه قوم کمزوري بادران شي، جاهلان عالمان شي، بخیلان سخیان شي، او کمکل او خیاران شي. خپل ژوند کې موږ داسې ډېر مثالونه کتلي دي. فرمایي چې احمدیانو کې موږ لیدلي دي چې یو تن ښه په اخلاص احمدي شي، انپړه جاهل وي، خو چې احمدي شي نو ژبه داسې روانه شي چې لوی لوی مولیان هغه سره په خبرو یېرېږي او ځان ته ساتي. خو موږ دا هم لیدلي دي چې ځینې عالمان زموږ جومات کې داخل شي، خو زړونه کې احمدیت دپاره اخلاص نه لري، نو هماغه شان جاهلان پاتې شي، لکه څنګه چې د غیر احمدي کېدو په حالت کې د دین علم کې جاهلان وو. دې نه صفا پته لګي چې زموږ علم ساتي نه، بلکې خدای له طرفه بخښل شوی دی. زموږ بادري خپله بادري نه ده، بلکې د خدای له طرفه بخښل شوی بادري ده. زمونږ قربانۍ خپل نه دي، بلکې د خدای له توفیق نتیجه دي. که دا بهادري علم او جرأت د خدای له طرفه بخښل شوی نه وو، نو اخلاص سره به د دوی بیا څه تعلق وي؟ بیا خو پکار ده چې دا د عادتونو د زیار د ذاتي جهاد او د کوششونو نتیجه وي. موږ ګورو چې دنیاوي خلک چې د دنیاوي حالت په وجه د خبرو نه بالکل نه بلد وي، خو زړونو کې اخلاص لري. بیا یو مثال دی بیان کړی دی، خلاصه به دلته وړاندې کړم. د حضرت مسیح اسلام یو خادم و، پیرای نوم و، کمکل غونډه و. په دې نه پوهېدو چې احمدیت څه څیز دی. حضرت مسیح اسلام سره یې ذاتي مینه لرله. هغه بیمار و، نو مور پلار مسیح موعود علیه السلام ته پرېښی و چې هغوی ورله علاج وکړي. حضرت مسیح اسلام ورله علاج وکړو، روغ جوړ شو. ډوډۍ کې به پروت و. خپلوان چې راغله چې واپس یې بوځو، نو هغه ورته وویل چې چا زما علاج کړی دی، اوس به هماغه سره اوسېږم، تا سره نه ځم. د مسیح اسلام ډوډۍ کې به ناست و، د هغوی پیغام به یې راوړو، مېلمنو له به یې روټۍ رسوله. دا کار و د هغوی، خو مونځ به یې نه کولو. حضرت خلیفة المسیح ویل چې دلته ناست وي، ځینې خلکو له چېرته پلا جوړه نه کړي چې مونځونه نه کوي. نو هغوی ورته وویل چې مونځ وکړه، مونځ کوه. ډېر یې پوه کړو، لالچ یې هم ورلسه ورکړو. نو یوه ورځ هغوی مونځ له لاړو. هغوی چې لا مونځ کولو، نو هغه ښځې چې مېلمنو له به یې روټۍ د کور نه روباسله، دوی ته اواز وکړو، او هغوی ته اواز ونه رسېدو. نو په زور یې ورته اواز وکړو چې راشه روټۍ یوسه، ګینې ستا شکایت به وکړم. هغه وخت مونځ روان و، ټول په اتحیات ناست و، په تشهد. نو دا اواز چې ورته ورسېدو، نو ملته نه دوی جواب ورکړو چې لږ ودرېږه، اتحیات ختم کړم، نو راځم. نو دا د هغوی دماغي حالت و. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه وخت قادیان کې پوسټ افیس نه و، ریلګاډي هم نه و، تارګر او سټیشن هیڅ نه و. خلک به د بټالۍ په سټیشن کوزېده. هلته به مولوي محمد حسین بټالوي صاحب ولاړ و، او کم خلک به چې هلته قادیان دپاره کوزېده، نو هغوی به یې لمسول چې قادیان ته مه ځئ، ایمان به خراب شي. یوه ورځ هغوی ته نور څه ښکاره نه شو، نو پیرا صاحب یې راټینګ کړو. دوی ته څه کار له څه بلټي خلاصولو له یا ستار لیږلو له تللي وو. مولوي صاحب ورته وویل چې ستا خو ایمان خراب شو، مرزا صاحب خو کافر او دجال دی، نعوذ بالله. هغوی پسې ته خپل عاقبت څه له خرابوې؟ پیرا صاحب د هغوی خبرې اورېدې. مولوي صاحب چې ټولې خبرې وکړې، نو هغوی نه یې تپوس وکړو چې وایه زما خبرې څنګه وې؟ هغوی ورته وویل چې مولوي صاحب زه خو انپړه جاهل سړی یم، علم نه لرم او نه په مسلو پوهېږم، خو په یوه خبره پوه یم چې زه کلونو راسه دلته بلټیانې خلاصولو او تارونو لیږلو له راځم، او تاسو ګورم چې خلک د قادیان نه منع کوئ. تر اوسه خدای خبر چې څومره سپلی تاسو په دې کار کې زړې کړي دي، خو مولوي صاحب خلک بیا هم ستاسو خبره نه اوري، او مرزا صاحب چې په قادیان کې ناست دي هغوی له ور روان وي. اخر څه نه څه خبره خو ده چې د کمې په وجه دا فرق دی.
कि मैं साल نو साल ګورئ से دا څنګه لطیف बेटियां लेने او और صحیح ताले लेने جواب के लिए دی आता हूं और मैं देखता هغه हूं कि هیڅ आप हमेशा دلیل स्टेशन نه पर ورکړو आकर خو دا लोगों को قدرتي कादियान جواب و जाने چې से خدای मना پاک करते پیرات ته وښایلو हैं। आपकी अब چې तक د शायद इस مونځ कोशिश حال में कितनी یوس बेटियां ماته गुजरी اوس ته ویلو چې سو मगर मौलवी साहब फिर भी आपकी कोई नहीं सुनता और मिर्जा साहब कादियान में बैठे हैं और फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते چې हैं। داغه د आखिर دماغ कोई बात तो है دماغي इसकी حالت ऐसी ما फर्क है। تاسو ته तो ویل چې देखो څنګه وو ये कैसा लतीफ और सही जवाब है उसको بیا فرمایي چې خدای پاک خپل بندگانو ته چې هغه سره تعلق لري ځنې وخت تاسو خبرې وکړي چې د انسان عقل حیران پاتې شي ځکه چې یعنی هغه سره یعنی خدای پاک سره ټول سامان شته د کم څه چې کمی شي هغه سره موجود دی کله عقل کمی وي نو هغه سره موجود دی کله جرأت کمی وي نو هغه سره موجود دی د سخاوت کمی وي نو هغه سره موجود دی د صحت کمی وي نو هغه سره موجود دی د عزت کمی وي نو هغه سره موجود دی د مال کمی وي نو هغه سره موجود دی یعنی د هر څه خزانه هغه سره شته او هغه د خزانو نه خپل بندگانو لپاره داسې رنګ برخه ورکړي چې انسان حیران شي بیا فرمایي چې دلته قادیان ته یو ځل پادري زویمر راغلی و چې د دنیا نوموړی پادري او د امریکې اوسېدونکی و هلته د یوې ډېرې لوی تبلیغي رسالې مدیر هم و او دا شان د دنیا عیسائی تبلیغي سوسایټیانو کې یو نمایه مقام لرلو هغه د قادیان ذکر هم اورېدلی و چې هندوستان ته راغو نو د نورو ځایونو کتونه پس هغه قادیان وی قادیان ته هم راغه ورسره هغه سره یو ګارډن نوم یو بل پادري هم و ډاکټر خلیفه رشید الدین صاحب مرحوم هغه ژوندي و هغوی ورته د قادیان ټول مقامونو خیل خو پادري صاحب د خپل نیرسنۍ نه باز پاتې نه شو هغه ورځو کې قادیان کې لا ټاون کمیټي نه و جوړه شوې او په لارو کوڅو کې به ډېر ګند پروت و پادري زویمر ورته په خندا خندا وویل چې موږ قادیان هم وکتو د نوې مسیح د کلي صفایي هم وکته نو ډاکټر خلیفه رشید الدین صاحب هم ورته په خندا وویل چې پادري صاحب په هندوستان لا هم د وړومبي مسیح حکومت دی او دا هم د هغې د صفایي نمونه ده د نوې مسیح حکومت لا نه دی جوړ شوی په دې هغه شرمنده شو نو حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغوی ما ته هم پیغام راولېږلو چې ملاوېدل غواړو دوی چې زما طبیعت روغ نه و خو بهرحال چې ملاو شو ورسره نو پادري زویمر وویل چې زه یو دوه سوالونه کول غواړم ما ورته وویل چې وفرمایي نو هغه وویل چې د تناسخ په باره کې د اسلام عقیده څه ده آیا اسلام دا مسله مني یا د دې انکار کوي څنګه چې هغه دا سوال وکړو نو خدای پاک زما زړه ته واچول چې د دې سوال نه د منشا دا ده چې تاسو چې مسیح موعود علیه السلام ته د مسیح ناصري بروز او مثیل وایي نو آیا د دې مطلب دا دی چې د مسیح ناصري روح هغوی کې راغلی ده که دا مطلب هم دی نو دا تناسخ ده او د تناسخ عقیده قرآن خلاف ده نو ما وخندل ورته مې وویل چې پادري صاحب تاسو غلط شوي یې موږ دا نه ګڼو چې د مسیح ناصري روح مرزا صاحب کې راغلی ده بلکې موږ په دې معنو کې هغوی ته د مسیح ناصري مثیل وایو چې هغوی د مسیح ناصري د اخلاقو د روحانیت رنګ لري ما چې ورله دا جواب ورکړو نو هغه وویل چې تاسو دا څه وویل چې زما دا سوال دی ځکه چې سوال یې بل شان بل واسطه کړی و بهرحال هغه وویل چې زما منشا هم دا و چې معلومه کړم چې تاسو دې باره کې څه وایي بیا ورته ما وویل چې بل سوال هم څه دی هغه وویل چې دویم سوال دا دی چې د نبي بعثت څنګه کم قسم ځای کې کېدل پکار دی یعنې خپل کار کولو دپاره څه پکار ده چې د هغه مقام دې څنګه وي څنګه چې هغه دا دویم سوال وکړو نو هماغه وخت خدای پاک زما زړه ته دا خبره راوسته چې دې سوال نه د هغه منشا دا ده چې قادیان یو وړوکی شان کلی دی دا د دنیا مرکز څنګه جوړېدی شي او دې وړوکی شان ځینه یو کلی نه ټولې دنیا ته څنګه تبلیغ کېدی شي که د حضرت مرزا صاحب د بعثت مقصد ټولې دنیا ته د اسلام تبلیغ رسول دی نو پکار ده چې هغوی د داسې ځای کې راغلی وي چېرته چې د هغوی اواز ټولې دنیا ته په اسانه رسېدی شي نو قادیان خو یو وړوکی شان کلی دی ولته چې هغوی مبوس شوي دي مقام سے ساری دنیا میں تبلیغ کس طرح کی جا سکتی ہے
یعنی دا هغه سوال نه فورن پس خدای پاک زما زړه ته بیا هغه ایسی جگہ بھیجنا چاہیے تھا جہاں سے ساری دنیا هماغه شان دا خبره بیا راوسته. نو زه ورته مسکی شوم او ورته مې وویل چې پادري صاحب د ناصرین لوی چې کم ځای وي هلته نبي راتلی شي. اور میں نے پھر اس کو مسکرا کر کہا حضرت مسیح علیہ السلام چې کم کلی کې زار شوی و د هغې نوم ناصره و او د هغې آبادي په 10 یا 12 کورونو مشتمله وه. زما په دې جواب د هغه رنګ والوت او حیران شو چې ما ورله هماغه خبرې جواب ورکړو چې کوم د هغه په زړه کې و. همدغه رنګ یو دریم سوال هم و چې ما ته اوس یاد نه دی، خو بهرحال هغه 3 سوالونه کړي وو. د 3 سوالونو باره کې خدای پاک د وخت نه مخکې د القا په ذریعه زه خبر کم چې د هغه د سوالونو اصل منشا څه ده، او باوجود د دې نه چې هغه په چلول مخکې بل سوال کولو بیا هم خدای پاک د هغه اصل منشا په ما ظاهره کړه او هغه بالکل بې جوابه شو. نو خدای پاک په زړونو په عجیب رنګ تصرف لري او د دې تصرف لاندې د خپلو بندګانو مدد کوي او دا تصرف صرف د خدای په لاس کې دی، د بندګانو په اختیار کې نه وي. فرمایي چې یو ځل یو کجباسه مولا ما سره په جومات کې ملا شو، راته وویل چې ماله د مرزا صاحب د صداقت ثبوت راکړي. ما ورته وویل چې قرآن موجود دی او ټول قرآن د مرزا صاحب د صداقت ثبوت دی. هغه وویل چې کوم آیت؟ ما ورته وویل چې د قرآن هر آیت د مرزا صاحب د صداقت ثبوت دی. اوس دا خبره خو سمه ده چې د قرآن د هر آیت اطلاق په سنه سرنګ په نبی کې دی شي، خو ځینې آیتونه داسې هم دي چې په هغوی پوهېدل او دا خل چې په کوم رنګ دینه د نبي صداقت ثابتېږي ډېر ګران وي. فرض کړئ چې یو آیت کې د جنګ ذکر دی نو هغې نه هم د نبي صداقت ثابتېدی شي، خو دا مضمون داسې رنګ داسې لري چې عام طبیعتونه ورته نشي رسېدی. نو فرمایي چې ما ته یقین و چې خدای پاک به د هغه د خولې نه هماغه آیت روباسي چې کوم نه په ډېر وضاحت به د مسیح اسلام صداقت ثابت شي. نو بهرحال هغه دا آیت ویلو چې ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. زه پوه شوم چې دا هم د خدای پاک تصرف دی چې د هغه د خولې نه دا آیت روباسي. نو ورته مې وویل چې دا آیت د کومو خلکو په باره کې دی، د مسلمانانو یا د کافرانو؟ دې نه مخکې هغه دا سوال کړی و چې مسلمانان لمونځ کوي، روژې نیسي، حج کوي، په خدای او رسول ایمان لري، نو بیا هغوی دپاره د یو بل نبي څه ضرورت دی؟ چې هغه بیا دا آیت ویل. نو ما ته نه تپوس وکړو چې دا آیت د چا باره کې دی؟ هغه ویل چې د مسلمانانو باره کې. ما ورته ویل چې بیا خو دا آیت ظاهري چې مسلمانانو کې ځینې خلک خراب شي. هغوی په خوله خو وایي چې موږ مسلمانان یو، په حقیقت هغوی مسلمانان نه وي. او قرآن دا وایي چې صرف په خوله ځان ته مسلمان ویل کافي نه وي تر څو چې انسان د خپل عمل نه د ایمان ثبوت ورنکړي. اوس هم تاسو وایي چې که مسلمانان هم خرابېدی شي نو ولې خدای به د هغوی اصلاح دپاره یو نبي نه رالیږي؟ نو اوس تاسو وایي چې که مسلمانان هم خرابېدی شي نو ولې خدای به د هغوی اصلاح دپاره یو نبي رالیږي او که نه؟ فرمایي چې زړونه نه تسلي ورکول خو د خدای کار دی. خو په دې خبره بیا هغه مولا چوپ شو. بیا آخر کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هر څه د خدای له طرفه راځي، انساني طاقت هیڅ نشي کولی، ځکه یا ساتي چې دعاګانې هغه پورې نه قبلېږي تر څو چې د استقرار په حالت کې ونه کړی شي. یعنې دې یقین سره چې د دنیا هر ضرورت پوره کوونکې هستي صرف د خدای ده. بېشکه چې دنیا کې داسې خلک موجود دي چې هغوی د خدای پاک څه بخښلي دي، هغې نه هغوی نورو له هم ورکوي، خو بهرحال هغوی انسان له هم کپړه ورکولی شي. بېشکه چې دنیا کې داسې خلک شته چې هغوی د خدای پاک بخښلي څیزونو نه نورو له ورکوي، خو بهرحال هغوی صرف کور ورکولی شي. بېشکه چې دنیا کې داسې خلک شته چې د خدای پاک بخښلي علم نه نورو له فایده ورکوي، خو هغوی بهرحال صرف د بیمارانو علاج کولی شي. بېشکه چې دنیا کې داسې خلک شته چې د خدای پاک بخښلي علم په وسیله د نورو حفاظت لپاره مفت وکالت کوي، خو هغوی خلکو لپاره صرف بې فیصد مقدمې کولی شي. د دنیا یو انسان به داسې ښکاره نه شي چې د چا په لاس کې دا ټول کارونه وي. یو انسان هم داسې نشته چې د چا په لاس کې د زړونو تبدیلي وي. یو انسان هم داسې نشته چې د چا په لاس کې د جذباتو تبدیلي وي. دا صرف د خدای پاک ذات دی چې د چا په قبضه او په تصرف کې ټول څیزونه دي او چې څوک د زړونو د هغوی کې د پټو جذبو د بدلولو طاقت لري. بس تر هغه پورې دعا نه قبلېږي چې انسان مستر نشي او د څلورو طرف نه مایوسه نشي او په خدای پاک باندې کامل یقین سره دعا ونه کړي. چې په دې رنګ دعا وکړي شي نو هغه د خدای عرش ته ضرور رسي او خامخا قبلېږي. نو دا د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په ابتدایي انداز یو لنډ نظر و چې کم خطاب په هغه یو لنډ نظر و چې ما وړاندې کو.
پس نن که زه هم په دې حواله سوال غواړم نو هغه دا دی چې که نن مونږ هم حالات بدلول غواړو نو پکار ده چې د ټولو طاقتونو مالک خدای مخې ته ټیټ شو او سره د دې یقین ټیټ شو لکه څنګه چې په دې خطاب کې بیان شوی دی چې د ټولو طاقتونو سرچینه هم هغه دی د هر قسم امداد هم هغه نه ملاوي دي چې زړونه اړولو والا هم هغه دی زړونه کابو کولو والا هم هغه دی د خلکو طاقتونه کابو کولو والا هم هغه دی خدای دیو کې چې موږ همداسې دعاګانې وکړو زمونږ د یو کې د ضیافت د شعبې یو مخلصه کارکون چې مخکې په جرمني کې هم ډېره موده کار کړی دی مکرم عزیب صاحب یو 2 ورځې مخکې هغوی وفات شوي دي ان لله و انا الیه راجعون خیال مو چې نن به د هغوی جنازه کوو خو د سرټیفیکیټ وغیره دقت پیدا شوی دی यहाँ हमारे एक बड़े मुखलिस कारकुन जो शोबा ज़ियाफ़त यूके में काम करते थे जनाज़ा और पहले जर्मनी में बारसा करते रहे काम मुकरम अजीम साहब उनका जनाजा خدای د هغوی درجې زیاتې کړي او 2 ورځو کې چې ټوله کاروایي پوره شي هسپتال نه د هغوی مړی راشي نو په مسجد فضل کې به جنازه وموشي انشاءالله نو بهرحال دوی ډېر فدایي کارکون وو مخلص او وفادار وو د هر چا درد لرلو د خدمت خلق جذبې نه ډک وو خدای پاک دې د دوی درجې زیاتې کړي د دوی ټول ماشومان لا سبق وایي 3 بچي دي 2 لوڼه او یو زوی او ډېر اخلاص لري خدای پاک دې دوی هم په خپل ځوان کې وساتي د دوی اهلیه او ماشومان له صبر او حوصله عطا کړي او خپل لاس داسې د دوی په سر کېږدي چې د پلار چې کمې دی هغه د خدای پاک همیشه هم په خپل فضل پوره کړي और उनके बच्चे सारे अभी ज़ेर तालीम हैं 3 बच्चे हैं 2 बेटियां 1 बेटा और बड़े इखलास वाले हैं अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे इनकी अहलिया को भी सब्र और हौसला दे और बच्चों का भी तो अपने ऐसा हाथ रखे कि उनको उनके बाप की कमी जो है वो अल्लाह ताला अपने फजल से ही पूरा फरमाता रहे الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر